خو یو خبره درته بله کوم دې مولیانو پسې تاسو څومره خبرې وکړئ دا وظیفه خور دي او دا پیسو ته ناست دي او دا زکاتونه خوري دا خیراتونه خوري چاندي خوري ملک دې تباه کړی دی صحیح ده دا هر څه د مولا کاتې کې راځي که تاسو په الله یقین وکړئ دې سیلاب زدګانو سره چې مولا کم امداد کړی دی که نه والله دومره حکومت نه دی کړی والله ما درته وکړم که هغه تحریک لبیک ولي مذهبي خلک دي که هغه جمعیت اهل حدیث دي هغه مذهبي خلک دي که انصار الاسلام دي هغه مذهبي خلک دي او که الخدمت ولدي هغه مذهبي خلک دي که البرهان ولدي هغه مذهبي خلک دي که بیت السلام ولدي دا مذهبي خلک دي مولا نن هم صف اول کې د انسانیت سره ولاړ دی الحمدلله او ستا حکومت څه امداد کړی دی موږ چې کله درابڼ ته لاړو دا څه کسانې پېژني هغې علاقې کې 5000 کورونه دي حکومت ورته صرف 30 کیمپونه 30 خیمې ورکړي 5000 خندقونه 30 خیمو کې سمبلیږي دا عقل منلو خبره ده هغوی ورته بار بار مطالبه کړي چې موږ د خیمې نه کې نه نورې خیمې نشته او دی مولا هغه ځای ته اوبو کې مزل کړی کشتۍ کې مزل کړی پیدا یې مزل کړی ځان یې ډوب کړی ځان یې خور کړی دی خوراک اور خیمه هغه غریب ته رسولي ده دیو چې نه مولا ته یو پیغام درکړي دا علما طلبا چې کله هم په دې ملک باندې حالات رالو دا مولا طالب به صف اول کې انشاءالله ولاړ که هغه د جنگ اعتبار سره وي که هغه د جهاد اعتبار سره دي او که هغه د انسانیت د خدمت په اعتبار سره وي نه دی وجې نه دا د معاشرې یو الحمدلله هغه طبقه ده چې دا د مذهب نه بیا مسلک نه اختلافاتو نه بالاتر خدمت کوي موږ چې هلته خدمت کړی موږ دې ته نه دي کتلي چې دا بریلی دی دا مو نه دي کتلي چې دا اهل حدیث دی دې ته مو نه دي کتلي چې دا کم پارټي سره دی او کم چا سره تعلق ساتي بس دې ته هم کتلي چې دا محتاج دی بس وریږه او دا اصل انسانیت دی دې کې به بلای د مذهبونه او د فرقه واریت او د اختلافات دا بلای طاق رد کر بیا به خدمت کوي او دا اصل دی انسانیت